ډېر عزتمند زموږ کوربه او زموږ د ټولو په شریکه باندې مشر مولانا عطاالرحمن صاحب، زموږ د صوبې سپهسالار د مسلم لیگ نون انجینیر امیر مقام صاحب او مفتی حاکم علي صاحب، زما د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګروپ او د مسلم لیگ نون ټنګېدلي کارکنان چې کوم دی وخت کې په موجود دي په دې موقع باندې تاسو ټولو ته زه په دې مجلس کې هرکلی وایم او په دې ننني مجلس باندې د دې د جوړولو د مفتی حاکم علي صاحب او د دې د پارټۍ د دې د جماعت او د دې د دوستانو زه شکریا ادا کوم او زما خیال دی بهتره دا ده چې مشران ناست دي، زموږ د سیوا خبرو کولو ضرورت نشته دی. موږ خو هر وخت چغېږو لکه طوطي، موږ خو چې نه زموږ خوله چا ودرولې ده نه یې څوک ودرولی شي او چې څومره خبرې کړو دومره ژبه نوره تېرېږي. خو نن به موقع د خپلو مشرانو له ورکړو چې مولانا صاحب نه څه واورو، ځکه چې مولانا صاحب د خولې نه کومه خبره وځي که مولانا فضل الرحمن صاحب وي او که مولانا عطاالرحمن صاحب وي، زموږ دپاره هغه یو نوی سبق وي او هغه یو نوی درس وي. نو نن به دوی له موقع ورکړو، نن به دوی نه خبرې واورو او انجینر صاحب به خبرې وکړي، بیا به هغه اینا بعد به بیا خپل پروګرام چلوي. ستاسو ټولو ډېره ډېره مننه.